کله چې موصوف اسم نکره وي، موصوف اسم نکره وي او د نکرو نه بعد لفظ د مثلو غیرو او سوا وغیره راشي، نو دا بخپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي. لکه ګوره دې مثال کې ذکر شوي سقط رجل غیر زید. نو ګوره په دې مثال کې د سقط فعل، سقط فعل، رجل دا موصوف شو، رجل موصوف، غیر مضاف او زیدین مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه خپلنا دا صفت برای موصوف، موصوف سره د صفت خپلنا دا فاعل شه د پاره فعل، فعل سره د فاعل خپلنا جمله فعلیه خبریه. نو قاعده پدې کې دا شوه چې کله د اسم نکری نه بعد کې مثلو یا غیرو راشي نو دا خپل مابین کې موصوف صفت جوړیږي. لکه سقط رجل غیر زید، نو رجل اسم نکره ده بعد کې د غیرو راغی، نو دا نکره موصوف او دا غیر نه بعد چې کوم دا ټولو له صفت شو، موصوف سره د صفت خپلنا فاعل شه د پاره د سقط فعل. بل قاعده دا چې کله د اسم نکری نه بعد ایو راشي، اسم نکری نه بعد کې خدا بیا ساتي چې د ایو په معنا د کمال سریخه. لکه ګوره ته خالد رجل ای رجل، یعنی خالد کامل رجل دی، خالد. نو دلته کې د نکری نه بعد ایو راغلی، نو کله چې نکری نه بعد کې ایو راشي دا موصوف صفت جوړیږي. لکه ګوره ته دې عبارت کا دلته دا خالد چې دی دا مبتدا ده، خالد مبتدا، رجل موصوف شه، رجل موصوف شه، ایو مضاف، رجل مضاف الیه، مضاف سره مضاف الیه خپلنا دا صفت شو، موصوف سره صفت خپلنا خبر برای مبتدا، مبتدا سره د خبر خپلنا جمله اسمیه خبریه شوله.